السلام علیکم ورحمت الله. تاسو به په مختلفو موضوعاتو باندې مختلف قسم مناظرې اوریدلې وي، کتلې به وي. خو پرون چې کومه مناظره شوې ده د مفتي شمایل ندوی او د ایتیست جاوید اختر په منځ کې، نو یقینا دغه په دې وخت کې په بر صغیر کې خصوصا او په عالمی دنیا کې عموما ډیره نشر شوې ده او دغه چون کې لایو هم چلیدله، نو په غټو غټو چینلو باندې دغه نشر شوې ده، خوره شوې ده. او په 24 غنټو کې دنه صرف د مفتی صاحب د چینل لا دا تقریبا 40 لک کسانو دا کتلې ده او ورسره 1 لک سبسکرایبر در مفتی صاحب سیوا شوی دي. دواړو فریقینو ډېر په مهذب انداز سره په ښه طریقې سره دا ډیبیټ کړو. نو په دې کې البته مجموعي تور باندې چې وګورئ نو د مفتی صاحب پړلا دا بالکل بهري و. مفتی صاحب خپل انداز بیان دا په دلایل سره مزین کړو او دا غي جواب د جاوید اختر سره بالکل نو. جاوید اختر با کله د موضوع نه یو طرف ته وته، کله به د موضوع نه بل طرف ته وته، دا غ سره یو قسم جواب د مفتی صاحب د دلایل نو. حالانکه مفتی صاحب په ډیرو دلایلو کې صرف یو یا دوه دلیلونه پیش کړو، لا نورې پیش کړي نو. نو خو د هغه باوجود هغه جاوید اختر د دلیل په انداز کې او په منطقي دنیا کې د هغه هیڅ قسمه جواب ونکو او نه کولای شي. به هر حال ډیره بهترینه مناظره وا او زمونږ د پاره پکې سدي نو موږ او تاسو لپاره په پیغام داري چې راځي چې موږ د مفتی صاحب په دغه چینل باندې کوم چې د مفتی شمایل ندوی په نوم باندې دی دغه باندې وګورو او خپوره وګورو په دې نیت باندې چې را زمونږه پکې په مونږ کې دنه سو قابل اصلاح سيزونه چې د دې په ذریعہ سره هغه مونږه وکړو او اسلام طرف ته نورم نږدې شو کوم مسلمانان یو. او دا یوازې د اسلام او د الحاد په منځ کې مسله نه و، بلکې یو طرف ته الحاد او بل طرف ته مفتی صاحب د ټولو مذاهبو نمائندګي کولای یو قسم لا چې کم مذاهبو کې هغه الله تعالی وجود او د خدای د وجود اقرار شته نو د هغه لپاره مفتی صاحب یو قسم لا نمائندګي کوله. پای کې بر صغیر کې مسلمانان هم دي، هندوان هم دي، سیکان هم دي، عیسایان هم دي، مختلف مذاهب دي. نو هغه ټولو څومره مذاهب ولا دي هغه مفتی صاحب له هغه شان مینه ورکړه، هغه له داد ورکو په دغه باندې او دغه داد او د حفظ لفظای هغه یو طریقه چې د هغه د مفتی صاحب یوټیوب چینل له چې هغه په 24 غنټو کې د 1 لک نسیات سبسکرایبر ورکړه او د 40 لک پورې ویوز ورکړه. نو مفتی صاحب ته هم تقویت ملاويږي او اسلام ته هم تقویت ملاويږي او د الحاد په مقابله کې با توحید پرست تقویت او توفیق ملاويږي. نو تاسو هم لاړ شئ او تاسو واورئ، ان شاء الله تاسو هم ډیره فائدہ وشي.